وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. تاسو دا تپوسو کو چې شیعه سره یو ځای ډوډۍ خوړل په هوټل وغیره کې نو موږ ته بعضی ملګري وایي چې هندو سره خوړل جایز دي، خیر دی، خو شیعه سره خوړل خیر نه دی. تاسو تپوسو نو د جواب نمخ کې یو دوه خبرې ذهن کې کیدي. لومبنۍ خبره دا ده چې زه تاسو له یو مثال در کوم. یو سړی دی او هغه خنزیر حلال کو او خرڅی او هغه د پاسه د خنزیر لیبل لګولې دی. ټول خلکو ته پته ده چې دا خنزیر خوخه ده، نو که څوک غیر مسلمان نو علی به که مسلمان نه به اخلي. بل طرف ته یو سړی دی او هغه خنزیر حلال کړی دی او د پاسه په د بیزی لیبل لګولې دی، د ګډ لیبل لګولې دی. نو دا کار چې دی دا د دې ډومبري نه ډیر زیات خطرناک دی، ځکه چې د حرام سیس خرڅي په حلال لیبل باندې. دویمه خبره دا ده چې د شیعه عقاید انتهایی زیات خطرناک دي. دا په مذهبونو کې واحد مذهب دی چې د خپل عقیده ستانه پټه ساتي او د خپل عقیدې نه خلاف خبره تا وخی. کتابونو کې چې د دې کوم عقاید لیکلي دي، د دې په کتابونو کې نو هغه کې زتا سوته یو د درې به توري نمونه وام، بیا به جواب لرازو. دا عقیده ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام وحی راوړی و، نو دا ورته الله تعالی ویلی چې ورشه علی سیب له وحی وړه، خو جبرئیل علیہ السلام غلط شو او په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې وحی راړه. وی اصل پیغمبر هغه علی رضی الله عنه، نعوذ بالله. او د قران پاک باره کې د دې عقیده هغه دا چې دا موجوده چې کوم قران پاک دی نو دا نیمګړی دی. او په عراق کې یو خار دی چې هغه ته سر من راوي او په هغه کې دن امام مهدی پټ ناشته او اصل قران پاک وی هغه سره دی. ابو بکر رضی الله عنه چې داغه صحابیت د قران پاک نه ثابت دی، عمر رضی الله عنه، عثمان رضی الله عنه، نور ټول صحابه سیوا د پنځونه، نعوذ بالله، دی هغه ته مرتد وي. دومره خطرناکي عقیده او په ځان باندې د پاسه لیبل د اسلام لګي چې موږ مسلمانان یو. نو کومه مسلمانان چې کومه او تاسو یو، کومه د سره میل جوړ ډیر ساتو او د سره ناس ته پاسته تګ را تګ ساتو، نو د دې نقصان به نور خلق ته ملاويږي. نور خلق به په دې باندې د مسلمانۍ ګمان کوي. خلق به وایي کدا بد خلق یو پلان کې و سره لین دین ساتو، خوراک سکاک به وسره کو. ان بیا داسې واقعات شوي اومدي چې خلق دې سره رښتې کړي دي، ورکړه راکړه پکې کړي دي. نو دا انتهایی زیاته د خطرناک او د نقصان خبره ده. نو اوس راځو مونږ جواب له که چې ډیر شدید ضرورت نوي او رغیدن تکیږي نو دای سره یو ځای ډوډۍ خوړل نه دی پکار. که هندو سره ته یو ځای ډوډۍ خوري او دا هغه کې حرام سیز نه وی ملاو، نو هغه ټول خلکو ته پته چې دا هندو دی، نه هغه سره څوک لین دین د اسلام په لیول باندې ساتي او نو سره نور څوک خلک معامله کوي د اسلام والا معامله. خدا دای ځان ته مسلمانان وای، نو کوم سره لین دین ساتو نو خلک په چته د صحیح والا اسلام ګمانونه کی، حالانکه عقاید ټول کفریه عقاید دي. دویمه خبره دا ده چې د دې د کور خوراک هغه بالکل دا غي نزان ساتل پکار دي، ځکه چې ډیرو مفتیانو حضرات لیکلي دي چې دې تعالی کور کې کوم خوراک تیاری نو هغه کې دې ګندګي اچي د مسلمانانو سره د بغض د وجنه. نو خلاصه دا شوا ک چری رغیدن کیږي سډیر زیاته مجبوری نوي، نو په هوټل کې دې سره یو ځای خوراک سکاک نه ځان ساتل پکار دي. دا خو او کنه ډیر زیاته مجبوری راشي نو بیا پکې گنجائش ده، خو هغه د مجبورۍ په صورت کې او دا د غي د کور خوراک دا به هر حال ناجایز دي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. د زکات باره کې تاسو ته پوس کړی دی چې په کومو سیزونو باندې زکات راځي، په کومو باندې نه راځي. نو دو سیزه داسې دي چې هغه په شریعت کې حدیثو کې بیان شوي دي. یو سونه ده او بل چاندی ده. نو که یو زنانه یا نارینه سره په هر شکل کې سونه وي
او د هغې مقدار 1.5 تولې دی. د 1.5 تولو نه هغه سونه سیوا شوه، نو که دی سره نور هیڅ څیز هم نه وي نو په دی باندې د دغې سونې زکات ورکول فرض دي. که یو زنانه یا نارینه سره صرف چاندي وي، سپین زر ورسره وي، نو بیا د هغې مقدار 52.5 تولې دی. نو که یو زنانه یا نارینه سره صرف او صرف 52.5 تولې یا د دې نه سیوا چاندي وه نو په دی باندې د دغې زکات فرض دی، اگر که نور ورسره هیڅ نه وي. په دې ځای کې یو بله خبره ضمني طور ذهن کې کیدی، هغه دا چې سونا او چاندي ما چې اول کې ووی دا چې په هر شکل کې وي نو په دې باندې زکات ورکول فرض دي. نو لہذا که چا سره سونا یا چاندي د کالی په شکل کې وي یا د بسکټ په شکل کې وي یا استعمالی یا نه استعمالی یا سکی خودی وي، هر څنګه طریقه باندې چې وي نو په دې به زکات فرض کیږي. دویمه خبره دا ده چې د سونی او د چاندای نه علاوه نور سیزونه نو په هغې کې یو خو د کور ضروریات دي، د انسان ضروریات دي، د کور کډې کوډې شوې، سامان شو، سورلی شوه، نو کور شو، نو دا د ضروریات زندگی دي، په دې باندې زکات نه فرض کیږي. که چا سره د ضروریاتو نه علاوه دوره پیسې جمع شوې چې هغه 52.5 تولې چاندی قیمت ته رسی او په هغې باندې کالم تیر شي نو په دغه پیسو باندې زکات فرض کیږي. بیا تاسو د چاندی قیمت معلوم کړئ، نو د 52.5 تولې چاندی قیمت به موږ او تاسو ته اسانتیا سره معلوم شي. اوس یو سړی دی هغه سره دا پیسې کور کې پرتې دي، یا د تجارت په شکل کې دي، د دکان په شکل کې دي، یا د پلاټ په شکل کې دي، یا د گاډو کاروبار کوي، د خرڅ دپاره گاډي اخلي خرڅوي، نو دغه پیسې به ټولې راجمع کیږي او که د دې مالیت او مقدار د 52.5 تولې چاندی نه واړېده نو په دې باندې به زکات فرض وي. دا د زکات مختصر هغه ما تاسو ته خبره وکړه. دې نه پس که بیا تاسو څه تپوس کول غواړئ نو هغه کول شي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو سړی بل له پیسې قرض ورکړي او بیا هغه قرض پیسې هغه ته په زکات کې پرېښودل غواړي، نو په دې طریقه باندې زکات نه کیږي، بلکې د هغې طریقه دا ده چې هغه نه د مطالبه وکړي چې ماله زما پیسې راکړه، هغه قرض پیسې وصول کړي، نو بیا دې ورله دی په زکات کې ورکړي چې دا واله، یا داسې وکړي چې دی هغه له زکات کې پیسې ورکړي او چې هغه د هغې مالک وګرځوي، نو بیا دې د خپل قرض مطالبه وکړي. خو لیکن که دا ورته ووایي چې ما تا ته هغه پیسې په زکات کې پرېښودې، نو په دې طریقه د قرض ورکوونکي زکات نه دی ادا شوی.